أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي يا تجزئ عنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن رواه الترمذي والنسائي إلا أنه لم يذكر زاد إخوانكم من الجن وعن رويفع بن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا واستنجى برجيع دابة أو عزم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء رواه أبو داود. دا درې حدیث دی وخت کې ما ولوستل په دې کې هم آداب دي د اودس د ماتولو او بیا د اودس د وچولو په باره کې پرونی سبق کې مداز دکړه چې قبله تبا د اودس ماتولو په ټیم کې نه مخه کوي نه به ورته شا کوي د دواړو صورتونه د بې ادبۍ نښه ده. دویم همداز دکړه چې درې کاڼونه په کم باندې به سړی ځان نه پاکي یعنی په کار ده چې ښه پوره ځان پاک کړي. دریم همداز دکړه چې په غوشانو باندې یعنی د ځناورو په ګندګۍ باندې که وچوي او که لمدوي او په زوړ اډوکي باندې دا زوړ په دې وجه وویلی شو چې زوړ د خټې خاورې په شان ښکاري نور نه وی خوړلی ممکن نه دی نو د په دې باندې به اودس نه واچوئ ځان به پرې نه پاکوئ. او دریم دام زده کړه چې سړی اودس ماته کي او بیا ځان صفا کوي نو په ښی لاس باندې به ځان نه صفا کوي. او بیا د حضرت عایشه رضی الله عنها هم یو روایت نقل کو هغه مو وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښی لاس د دې دپاره استعمالوي چې ځان پې د پاکۍ د کارونو دپاره استعمالوي مثلا خوراک څښاک لیکل چاله څه ورکول له چا نه څه اخیستل دې دپاره ښی لاس استعمالوي او کیڼ لاس دا استعمالوي د خپل ځان د صفا کولو دپاره او د هغې کارونو دپاره چې په هغې باندې عام طور سړی د هغې نه لږ څنډه کوي کرکتې کوي نو په دې طریقه دواړه لاسونو باندې به دواړه کارونه نه کېږي نو تاسو ته به یو تقسیم میلاوي. نننی دې درس حدیث کې مونږه یو بل ادب زده کوو هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کاڼي چا استعمال کړه او په دې باندې ځان پاک کو وچې کو نو دای پوره دی بیا اوبو ته بیرته استعمالولو ته ضرورت نشته. بعضې خلک زمونږ په دې کشرانو کې هم او په مشرانو کې هم بعضې وخت کې ګڼئ په یو ځای کې یو جومات کې یو جنازې کې سیند په غاړه باندې په کلاو ځای کې نو په کلاو ځای کې بس ځان به بربند کړي او استنجا وکړي حال دا دی د دې نه مخکې به یې ځان ښه په کاڼو باندې پاک کړی نو په داسې موقعو کې چې یا تکبیر له غنه ده
او یا دا چې سړي ښه ځان پاک کړی دی او تادي ده ورباندې نو په اوبو استنجا ته بیا ضرورت نه دی پاتې بس دقه استنجا ده که نه نو اذا ذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا ذهب احدکم په تاسو کې چې یو سړی لاړ شي الی الغایط ډکو متیازو لا نو فلیذهب معه د ځان سره دی ویسي بثلاثه احجار درې کاڼي درې لوټې درې ټایلټ پیپر کاغذونه ولی یستطیب بهن چې په دې ځان ښه پاک فانها ذک دا درې چې دي نو تجزئ یا تجزی دواړه الفاظ باندې خلک وي د تجزی معنی دا ولا بس جایز دي دا پوره دي او تجزئ معنی دا ولا بس کافی دي دا حدیث احمد نقل کړی په خپل کتاب مسند او ابو داود و سنن او نسائی په خپل سنن کې او دارمی هم دا حدیث دریوانو کتابونو نقل کړی دی حضرت عبداللہ ابن مسعود بل ادب نقل کړي چې بل ادب د دې به خیال ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا تستنجو بالروس ځان به نه پاکوي په روس باندې روس وی د زناورو خشنان یا غشان چې هغه وچ په دې بدن نه پاکوي ولا بالعظام او پاړوکو باندې به هم ځان نه پاکوي ولی به نه پاکوي په دې ولی دا لوټم کلک شیز دی او کمرم کلک شیز دی او دام کلک شي وچ نو بیا ولی نه یو وجه خدا دا چې غشان لامده شي نو خو بیرته ګندګي شو نو ته به ځان پاکې او بیرته به ځان څښاکې او په اډوکي باندې ولې مه کوئ ځکه چې د اډوکي عزت او احترام دی اډوکي جز دی د حیوان یا د انسان نو په اډوکي باندې چې ته ځان وچې نو په دې اډوکو باندې څنګه چې انسانان ته غوښه خوري نو دغه شانې دا اډوکي دا د سپو هم خوراک دی بیرته سپي یې خوري چې لوڅی پې بر شي او بیرته دا چې بالعظام په دې اډوکو باندې فانها زاد اخوانکم ځکه دا اډوکي چې دي په دې باندې ستاسو درونو خوراک موجود دی من الجن د پیریانو د پیریانو د پاره په دې اډوکو باندې د پاسه داسې خوراک موجود دی چې یا د هغې نه خوراک کوي نو دا د هغې د شرف او د عزت تقاضا ده چې په اډوکو باندې اودس وچ نه کړی شي هسې په دې حدیث کې روس او عظام دواړه ذکر دي او وروسته پسې وایي فانها ذات اخوانکم دا ستاسو درونو خوراک دی نو سړي ذهن کې دا راشي چې ګنې دا غوشان او دا اډوکي دا دواړه به ګنې د پیریانو خوراک به په دې کې نو د دې وجې نه سنن نسائی کې دا حدیث چې نقل دی نو په هغې کې دا دویم ټکی نشته چې زاد اخوانکم من الجن دا ستاسو درونو پیریانو خوراک دی ورباندې دا پکې نشته نو پته ولګېده چې د په دې باندې د اودس وچولو نه منع شوي ده خو دا زاد اخوانکم من الجن ستاسو درونو خوراک دی په دا پکې نشته علما وایي چې د یو نقل کړي دي نو ترمذی والا نقل کړي دي نو ممکن ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دقه الفاظ دي د بل نه اورېدلي نو بیا د دواړو مطلب څه شو نو د دواړو مطلب دا شو چې زاد اخوانکم چې دی نو دا د اډوکو سره دی او د غشانو سره نه دی په غشانو یې خوراک نشته دریم پکې چا یو دم تطبیق هم نقل کړی دی چې یاره ممکن ده چې څنګه په اډوکو کې د پیریانو د دغه خوراکي نو دغه شانې کېدی شي په دې غشانو کې چې دی نو د پیریانو د څاروو خوراکي بهرحال زمونږ دپاره خبره چې ده نو هغه دا ده په دې قیل و قال او لیت و لال او په دې ولي او کله او په دې کې به نه پرېوځو پیغمبر علیه السلام وایي په غشانو باندې به استنجا نه کوئ ځان به نه وچوئ په اډوکو به نه وچوئ نو زمونږ دپاره دا هدایت شو چې په دې باندې به د عزت د وجې نه او د دې یو د ګندګۍ د وجې نه په دې باندې به اودس نه وچوئ رویفع یو بل صاحب دی بن ثابت رضی الله عنه هغه وایي چې ما ته یو ځل پیغمبر علیه السلام داسې ویل چې یا رویفع لعل الحیات ستطولو کېدی شي چې ستا ژوند ډېرې بعدي زمانه وروسته ځکه ته ځوان یې کېدی شي ته ډېر پاتې شي او زه خو به د نظمه زما عمر ډېر شو نو په اخبر الناس خلکو ته دا زما له طرف نه دا خبره ورسوه
چې ګورئ ګیري به نه غوټه کوئ. بعضې خلک ګیري اوږدې شي نو راغوټې کړي، لکه تاسو سیکان لیدلی، سیکان دلته هم غوټه ورکوي، بیا دلته هم غوټه ورکوي، دا صرف لپاره چې دا ګیره وړه ښکاري. نو ګیره به نه غوټه کوئ، ګیره به پرېږدئ، ارسال به کوئ، څونه ښکته څونه یې اوږده هغه اوږده کول تا ته په خپله باندې کم از کم دومره چې هغه پرې دغه کې داسې رانیوی کېږي په دې موټو کې، دا یې کم حد دی. نو دونه ګیره چې ده نو د دې نه غټه ګیره وي نو دا پرېږده چې اوږده کوې نو وفر اللها ارسلو ارسال کوه، نو پرېږدوې ښکته چې ځوړندی دا راتړمه. او دویم دا چې غاړې ته مزي ماچوئ. مزي اچول د دې مختلف قسمونه وي. کله خلک د لاسو ته او د ملا ته بندونه اچوي، بندونه نو یې بندونه غاړو ته ماچوي. او دویم دا چې کله لاسو ته خلکو بنګړي اچیلي یا کوم هلکانو د مزي چیلي وتر مدي ته وایي مزي اچیلي، ولې وایي دا مې د لاسو ته اچیلي، دا ماچوئ. دغه شانې تعویزونه یې کړي او هغې تعویز یې غاړې ته اچولی، ماچوئ. دغه مه کوئ، دا غاړې ته مزي ماچوئ. او درېیمه خبره ده چې د څاروو په غوشانو باندې استنجا مه کوئ. او څلورم دا چې په اډوکو باندې اودس مه واچوئ. څلور هدایات شو. نمبر 1 دا ګیره مه تړئ، غوټه کوئ مه. دویم دا چې غاړې ته تعویزونه مه اچوئ. درېیم استنجا په سخاوالي باندې مه کوئ، د څاروي په ګندګۍ باندې. او څلورم په اډوکي باندې استنجا مه کوئ. که په دې کې کم سړی داسې کوي، دا ګیره خلک ولې غوټه کوي، د دې مختلف وجوهات دي، دې وخت کې د هغې ضرورت نشته. بعضې خلک یې صرف د خوند دپاره غوټه کوي، بعضې خلک یې د انټیلیجنس د دغه په بنیاد باندې خلکو ته پته لګي یو غوټه ورکړي که دوی ورکړي که درې ورکړي، دا خلکو کوډ دي. نو د کوډ په بنیاد باندې یو که هر څه بنیادي ګیره غوټه کول چې دي د دې نه منع شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ووی که چا داسې کار وکړو، ګیره یې غوټه کړه، غاړې ته مزي واچل، لاسو ته یا غاړو ته یا پښو ته مزي اچل، دا یې واچل، یا یې په غوشانو استنجا وکړه، یا یې اډوکي باندې اودس وچوکړو، فإن محمدا منه بريء، د ده سره د محمد صلی الله علیه وسلم هېڅ تعلق نشته، دی اړولې مسلمان نه دی، دی اړولې د پیغمبر علیه السلام د شفاعت مستحق نه دی. فإن محمدا، نو یقینا محمد علیه السلام منه د ده د شفاعت نه بریء بیزاره دی، د سفارش به نه کوي، دی په خپل ملګرو کې نه حسابوي. دا حدیث ابو داود کې نقل کړی شوی دی. دا درې احادیث په دې وخت کې مونږ ذکر کړه. وعنها د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت دی، قالت داوی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا ذهب احدکم، کله چې تاسو کې یو تن لاړ شي الی الغایة د ډکو مچیادو دپاره، نو فلیذهب ځان سره دې ویسي، بمعه د ځان سره بثلاثة احجار درې کاڼي، یستطیب بهن چې ځان ښه پاکي په هغې باندې، فإنها نو پس دا درې کاڼي استعمالول تجزي دا جایز دی، یا تجزئو دا کافي کېږي عنه ده. رواه احمد و ابو داود والنسائي والدارمي. وعن ابن مسعود رضی الله عنه، د حضرت عبدالله ابن مسعود نے روایت دی، قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام، مه په غوشانو استنجا کوئ او مه په اډوکي باندې اودس وچوئ، فإنها ځکه چې دا ذات اخوانکم د ستاسو درونو خوراک دی، من الجن پیریان. رواه الترمذي والنسائي الا انه سوا د دې نه چې دی نسائی لم یذکر نه دی ذکر کړی ذات اخوانکم من الجن، دا الفاظ یې پکې نه ذکر کړي. وعن رويفع ابن ثابت قال قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم، رويفع ابن ثابت وی چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یا رويفع اے رويفع لعل الحیات ستطول، کیدای شي چې ستا ژوند زمانه ډېر شي بعدي زمان وروسته، فاخبر الناس نو خلکو ته دا نصیحت وکړه چې ان من عقد لحیته، چا چې خپله ګیره وتړله، څنګه چې ښځې خپل یختره سر چونټي کوي او دغه شانې بعضې خلک ګیره هم چونټي کوي، او تقلد وترن یا یې واچېله غاړې ته مزي،
واستنجا برجین او استنجای وکړه په خوشانو باندې دابتین د سارو او عزم یا پاړو کې باندې فإن محمد صلی الله علیه وسلم محمد علیہ السلام ګوره منه داغه د سفارش نه بری ان بیدار ده رواه ابو داود واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين